الرحمن الرحیم متضاده صفات روانو درس نمبر 53 صفات لازمه متضاده لس صفات دي پنځه جوړې دي اخیری پنځمه جوړه د دو صفاتو د نهم او د لسم د اطلاق او د اسمات. نهم نمبر صفت اطلاق. د اطلاق مطلب د زلق نه دی، زلق خویدو ته وي. دلته د قاریانو مطلب هغه شی په مخرج کې یو حرف جلدی سره ادا کیږي، زر ادا کیږي، او دا صفت به په شپږو حروفو کې همیشه وي، هر ټیم به پکې وي. هغه فر من لبن، شپږ حروف دا دي، د مجموعه ده، دې ته حروف مزلقه مزلقه دواړه ویلی شي. مطلب یې څه دی؟ مطلب یې دا چې دا شپږ حروف په خپل مخرج کې ډېر جلدی سره ادا کیږي، سریع النطق دی، قاری له تکلیف نه ورکوي، په اسانتیا سره او ډېر زر ادا کیږي. د دې الټا لسم نمبر صفت د متضاده اسمات دی. اسمات مطلب دی منع کېدل. تاسو روژه کې اللهم انی لک صمت، زه منع شوم، نو دلته د دې مطلب د قاریانو اغشتی دی د خویدلو نه منع کېدل، جمع و جمع سره یو حرف په مخرج کې ایساریدو سره وتل. نو دا باقی 23 حروفو کې به اسمات صفت یې هغې ته حروف مثبته وی. مطلب یې څه دی؟ د دې شپږو نه علاوه، د مزلقه نه علاوه باقی 23 حروف چې دي دا به په خپل مخرج کې جمع و جمع سره ایساریدو سره وځي. لکه کویرت کې دی واو ته وګورئ، ایاکه کې دی یا ته وګورئ. نو دا د یو بل ضد دي او جګړه یې په څه ده؟ جګړه یې په دې ده چې په مخرج کې جلدی سره وتل او په مخرج کې جمع و جمع سره وتل. او په خارج کې مثال د دې دواړو صفاتو داسې دی چې تاسو بوتل کې اوبه واچوئ او هغه راتوی کړئ نو یکدم ځمکې ته ځي. همدغه بوتل دی، د بوتل مثال د خولې شو، همدغه بوتل د شات پکې واچوئ نو هغه چې راواړوئ نو په مزه جمع و جمع سره رواني. د دې دواړو جګړه په دغه ځای باندې ده.